چې نن سبا زمانه کې چې مور او پلار بالکل د بچو په باب کې بالکل چې دی وده دي. څنګه وده دي؟ د سارې د مونځ خیال نه ساتي، د جمعې د مونځ خیال نه ساتي، د روجو خیال نه ساتي. او که ته تپوس وکړې چې مورجانې یا خورجانې او یا مشره دا ولې جي د ستا دا بچې ولې مونځ نه کوي؟ حالانکې غټې ویجي وي دا خو لا ماشوم دی، ویجي دا خو لا ماشوم دی. نو هغه ماشوم سره هغه بالغ هم شي، خو د مور او پلار په ذهن په دغه کې ماشومي ته وایي ماشوم دی. نو اوس زه تا ته کوم جواب درکړم؟ زما بچې خو لا ماشوم دی جي، دا خو جي ګران کار دی جي، سار یخني چې ورته وایي چې د ستا د بچې سر منځلې ولې نه پاسې سکول ته خو ځي جي بس ماشوم دی که نه جي یخني ده او ډېره جي بیا بیمارېږي که نه. نو زه تا ته حیران یم چې سکول ته سار ځي نو دا لړه خو د 10 بجو پورې ده سارې، او سکول زیري په 9:30 په 8 بجې ده. نو دی چې سر سکول ته ځي نو یخني ولې نه کېږي؟ چې منځلې زه یخني ولې کېږي؟ زه خو په دې نه پوهېږم. نو زه دغه مور او پلار ته وایم چې د روژې تپوس وکړې چې د ستا د ماشوم خو روژې ولې نه نیسي، د ستا د نوجوان یاره جي بس ماشوم دی که نه خرابېږي بیمار به شي. خدای انصافداره ده، تو 14 کالو دی د 15 او دا 2024 او 25 دی چې بالغ که نه بالغ بس دا حکم دی د شریعت چې دی به روژې نیسي. دا حکم دی د شریعت، زمونږ حکم دی، د مولیانو نه دی جوړ کړی، دا د الله حکم دی چې بالغ زنانه او نارینه چې دی الګ ته کې جنې د بالغ شوي دی به روژه نیسي. او په نن سبا زمانه کې خو چې د 13-12 کالو روژې به نیسي دا خو ټول بالغاني. پخوا به چېرته په 15-16-17 په عمر کې به چېرته بالغ کېدلی، او اوس خو دا چنچورې دي او دا پیپسیانې دي او دا کباب دي او دا میان دي او دا ګرم خوراکونه او مسالې دي او ذایقې دي، چینه مسالې دي. په دې سره خو ټول چې دی په 12 او په 14 کالو کې چې دی ماشاءالله بالغ کړي. نو خبره مقصد مې دا دی چې چرم د خپلو بچو په باره کې دغه نه پکار، د خپلو بچو په باره کې بالکل ځکه تپوس به کېږي. نو الله دې راته د دې خبرو په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب